بایکاټ وکړو خپل موقع په طریقه باندې میډیا له وړاندې کا تاسو سیاسي حاکم دی قومي حاکم هم دی خو په پوره من طریقه باندې خپل موقع وړاندې کا هیڅ داسې خبره نشته گرمانچوبه جی مو خبره واضح و جی جی د اول ورځې نه د 2006 نه د افریدي د میدان کومونه په شمول د مونږ چې راوچت شوي یو د امن خبرې لرو صحیح د امن ایجنډا نن دا ویډ کې نن نو پیلو صحیح و د عمل د قافلې سالار ز په 2005 و چې کې پته صحیح امن خبره خاموش جی په دا خوره کې کده مو مړی شوی دي دا د امن په ټکی پیره شوی دي په دا خوره کې کده مو کلی ویرون شوی دي دا د امن په ټکی پیره ویرون شوی دي دغه خوره نه کومه هجرت کړی دی اغا د امن په ټکی پیره مې هجرت کړی دی صحیح نن زه چې د میدان لار وتلایم دغه ګیره او پګړی سره وتلایم زم د امن ټکی لار وتلایم د امن پیغام مې دی زدا کې نه ورور دا دې بوړې ولا ورور زی وشتایم یوای و مور درې بچی شهیدان و تا پروتو اگه سارا دی اگه مور دی اوخ کنه دغه امن دی ټکی پورا دا بوړې ول مو برداشت کړو بالکل دغه خوره دی امن دی پورا دی مو کلی ویرون کړي وسوي دی مو برداشت کړو دغه خوره دی امن دی پورا دی موږ د سر کو تلون و دی موږ د سیاست کو تلون و دی موږ د اقتصاد کو تلون و دی موږ د معیشت کو تلون و خدا موږ برداشت کړ لیکن نن چې زه د امن ټکی کوم د دنه د مو د 3 منټو دا ټیم نشي برداشت کړي و دا یو خاص دی پته ولګی پته ولګیدا چې دا مارچ دی دا د امن مارچ نو امن مارچ نه دا د روان وخت د الیکشن د پاره کمپین وو یو دویم لمبر خبره داو چې دا کم کیانی خلک روغلی او دای د مو د امن ناره نشي برداشت کولای پته دا لګیږي چې نن په یو سیاسي محاذ باندې دا لګیا دی او د منګلبو د هغه مبکیه ایجنډې تکمیل کوي مولانا صاحب یو پښتنه لرم مولانا صاحب یو پښتنه لرم منتظمینو لکه باقاعده ټوله دعوت ورکړو بعضې داسې خلک به وایي چې هغه به سیاسي نه وای لکه هغه ټولو دغه موقف ته اوس هم د امن په حواله باندې ورته خبره کېږي تاسو بالکل چې کوم خپل موقف و انشاءالله دا به موږ میډیا له وړاندې کړو خو کم از کم تاسو یو باشعوره سیاسي لیډر هم یو سره عالم دین یې نو خلکو هم څه پیغام دی په موجوده وخت کې د امن په حواله باندې دا د امن خبره د امن په لحاظ سره زه یوه بله خبره هم درته کوم کنه چوبی د مو خلک په دغه سټیج نه قاتلون ودرېدل د مو خلکو برداشت کړل دغه سټیج نه دغه خلکو ورکوونکي خلک ودرېدل خو د مو خلکو برداشت کړل نن دنیا هم دا پته و چې زه ورک یم او زه سپک یم او د مو تونونه شوي دي د امن په ټکي وي پیره شوي دي ولیکن 3 منټه مې نشي برداشت کړلی د امن متعلق د مو پیغام دا واوره دنیا دې واوري چې ګوره دا مو کم پګړی په سر کړی دنیا به یې څنګه ګڼي خو دا نن مو په همدغه حیثیت په سر کړی چې زه په دغه پګړي کې امن غواړم زه په دا ګیره کې امن غواړم د چا د مو د قوم او ولس خلک چې منظور پښتون خول یې په سر دوم امن غواړي چې د پښتنوال کولا لونګي یې په سر دیم امن غواړي او همدارنګه چې خپل روایتي خول یې ولتی دي امن غواړي کازل پیشتام امن غواړي او کانشتام امن غواړي موږ دنیا له دا پیغام دی چې په دنیا کې ژوند تیرولو لپاره صرف دوه خبرې دي رزق و امن که رزق وي و امن نه وي په دا رزق سنه او همدارنګه چې امن وي او رزق نه وي بیا په باندې سنه موږ امن غواړو او په هر لحاظ سره غواړو چې اجازه مو ورغو